بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شپاړس سوه یو کم څلوېښتم نمبر حدیث مبارک دی 1639 نمبر وعنه رضی الله تعالی عنه قال دا حدیث هم د دینه مخکینی حدیث پشان سیدنا حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی الله پاک دې ته راضي شي الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي قال فرمای یو مختصره واقعه بیانوي قال عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمای رأى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم صبیا پیغمبر علیه السلام یو ماشوم ولیدو پیغمبر علیه السلام یو ماشوم ولیدو قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه داغه د سر ویښته مور پلار ورله داسې جوړ کړي وو چې د سر څه حصه د ویښتو یې والا خرایلې وه او څه حصه یې پرېښودې وه څه حصه د ویښتو د سر ویښتې خرایلي ول او څه یې ورله پرېښودي دا خلک کوي که نه داسې دې ته قضاع وي قضاع او د دې نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلی ده دا د اهل کتاب داسې کوي یهود او نصارا بچي چې دي داسې دي یهودیان او عیسایان داسې کوي فوجي کټینګ ورته وایي او مونږ چې واړو نو دې ته به خرې خوړلی سر ویلو فنهاهم عن ذلك نبي علیه صلات وسلام هغوی د دې نه منع داسې مه کوئ وقال ورته وفرمیل احلقوا كله یا خو ټول سر ورله وخرایئ ټول ویښته وخرایئ د سر او اترکوه كله او یا د ټول سر ویښته ورله پرېږدئ رواه ابو داود باسناد صحیح على شرط البخاري ومسلم دا حدیث امام ابو داود رحمه الله صحیح سند سره په شرط د بخاری رحمه الله ذکر کړی دی او په شرط د مسلم رحمه الله په ابو داود شریف کتاب الترجل کی دا حدیث ذکر دی مسند احمد کی امام احمد رحمه الله امام نسائی امام ابن حبان مصنف عبدالرزاق د حدیثو په کتابونو کې دا حدیث مبارک ذکر دی نبی علیہ السلام ماشوم ولیدو د سر ویښتې داسې جوړ شوي وو چې ځینې خریلي وو او ځینې سر باندې ویښته ورله پرېښي د ویښتو مسله دا ده چې نارینه ماشوم وي که لوی وي یا خو به درې قسمه اوږده ویښته پرېږدي د نبي علیه صلات وسلام اوږده ویښته مبارک تر اوږو پورې تر سټ مبارک پورې تر غوږونو پوسکو پورې دا درې قسمه لوی ویښته دي شاته به او په دې به ټوپی وي پګړۍ به وي همداسې کولو به یې لکه د اجلاګانو نه پرېږدي د ډمانو اجلاګانو د فاسقانو غونته د یهودو د نصاراو غونته سټایلونه به پرې نه کوي پیچکي نه او یا به داسې کوي چې ټول د سر ویښته دا به مشین کوي یا به یې خرئ او یا که کینچي کوي یې وړی یې نو بیا به د سر ټولو طرفونو ته د ښي غوږ طرف ته سوڼکی ګس غوږ طرف ته سوڼکی شاته د سر د پاسه په تڼاق مخې ته تندي ته پیچکي ته دا به ټول یو شان کټ کوي چې 1 انچ د ټولو طرفونو نه کټ کوي نو ټول به 1 انچ کټي داسې به نه چې شاته کم کړي وي غوږونو طرف ته کم کړي وي او مخې ته په تندي باندې پیچکي ساتلي ده ناجایز دي حرام دي د دې نه نبي علیه صلات وسلام منع فرمایلي ده وجه څه ده دا د اهل کتابو د یهودو د نصاراو طریقه ده او د هغې د مخالفت مونږ ته ویلی شوي دي حکم شوی دی چې د یهودو او د نصاراو به په هر کار کې مخالفت کوئ دغه شان دا د اهل شر د اهل فسق عادت هم دی د فاسقانو فاجرانو شریانو د بد عملو خلکو کار دی بد عملو یو استثنا ورکې شته که چېرته د چا سر کې زخمي سپوڼې وي ورکې یا زخمي شوی وي ټانکې وي ورکې او د ټانکو دپاره یا د هغه زخم د سپوڼې د ځای نه ډاکټر ورته ووایي چې د دې نه دا ځینې ویښته دا وخورئ لرې کړه چې دا زخم ورشي هغه علاج دی هغه عذر دی د هغې ګنجایش شته دی که نه یا به د سر د نارینه د سر ټول ویښته خرایلی کېږي یا به ټول پرېښودلی کېږي او یا به ټول یو شان کینچي کېږي او مشین کېږي به خو ویښته چې پرېږدي اوږده ویښته نو داسې به یې نه پرېږدي چې هغې کې د ښځو سره مشابهت راشي یا د اجلاګانو سره د ډمانو سره مشابهت پکې راشي د دې نه به ځان ساتي اوس وخت کې د ماشومانو هلکانو لباسونه جامې او ویښته ډېر خراب شوي دي
د ماشومانو هلکانو د ماشومانو جنکو لباس ویښته شوشه ډېره ګډوډه شوې ده. ځوانانو به څه وي، ډېر بال بچهدار هم دي، د هغوی هم د سر ویښته ټیک نه دي، مسله ورته نه معلومه. دا مسله ورته ورسولی شي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.